څلرم سنت چې د انبیاو علیهم السلام سنت دی هغه چیش دی؟ نکاح. نکاح عامه کوي. ډېر افسوس، سل په سل کې افسوس. قرآن کریم کې د نکاح پر برابر دومره ازادي ورکول سوې ده. فانکحوا ما طاب لکم من النساء، وکئ هغه چې ستاسې خوښې وي د ښځو څخه په نکاح باندې مثنا دوې دوې وثلاثه درې درې ورباع څلور څلور. څښان نه وي بعضې کسان پر دین بد وړي. دا زموږ اولادو ته د دې شي ترغیب ورکوي. بابا دا د خدای تعالی د کلام خبره ده. ان خفتم الله تعدلو، ګوره نظام ټول جوړ دی. که چیرې تاسې بیریږئ که مې دېرش ښځې وکړې، درې مې وکړې، څلور، عدل نسم کوئ. زما د لاسه برابرۍ نه کېږي. فواحدة، بیا څه شو؟ یوه. ذلک ادنی الله تعولو، دا بیا دې ته نږدې دی چې ظلم به تاسې ونه کوي. نو څلرم شی چې د انبیاو علیهم السلام سنت دی هغه نکاح ده. تجرد، یوازېوالی شریعت نه خوښوي. حدیث شریف کې راځي النکاح من سنتي، نبی کریم علیه السلام فرمایي نکاح زما خوږ سنت دی. هغه ځوانان چې د نکاح څخه نفرت لري یا نکاح نه خوښوي یا نکاح ځنډوي، دا نه دي صحیح. فمن رغب عن سنتي، څوک چې زما د سنت څخه مخ اړوي فلیس مني، هغه زما د امت څخه وځي په دغه لارې. زموږ بزرګان وایي، زموږ علما وایي په کومه ټولنه کې چې نکاح ارزانه وي زنا به ګرانه وي. واورئ نکتې دي. هغه ټولنه چې نکاح ارزانه وي، یعنی معمولي مهر د ښځې 50,000 لک روپۍ زموږ سره کوي، دا هم ډېر دی. په هغه معاشره کې چې ښځه ارزانه وه، نکاح بې تکلف او ډېره وسا وه، هلته به زنا ګرانه وي. او په کومې ټولنه کې چې نکاح ګرانه وه هلته به زنا ارزانه وي. دا اوس څه حال دی؟ تاسې به فکر کړي. تجرد شریعت نه خوښوي. ورهبانیة ابتدعوها ما كتبناها علیهم، یهود او نصاره هغه کسان وه چې دوی ولاړه غارو ته ولاړه، په څانانو ننوتل، په غرو ننوتل، ځنګلو ته ولاړه. اسلام دا نه خوښوي. الله وایي ما جوړه جوړه جوړ کړي یاست. نو دا دواړې غلط فهمۍ زموږ تاسې په ټولنه کې شته چې یو مو ولورونه ګراني. د الله په خاطر ولور ته مه ګورئ. اول مې ځان ته خطاب دی، بیا نو راځه چې شته ګوري. اساس چې جوړ کړم، خوندې مې ناستې دي، لوڼې مې په کور کې دي، څه وکړم؟ حدیث شریف کې راځي تنکح المرأة لأربع. په ټولنه کې چې خلک یو ښځه کوي عموما څلورو شیانو ته کته کېږي. لمالها، بعضې کسان د ښځې مالدارۍ ته ګوري چې دا د پلانکي خان لور ده، پلار یم خان و نیکه یم خان. اوس هم د خاني سلسله روانه ده. یو ولجمالها، موږ بزرګان وایي ښایستهوالی د انسان چې دی صرف تر پوسته پورې محدود دی. که انسان فقط د ښځې د کولو مدار ښایست جوړوي، په ښایست باندې فقط سترګې خوشحالیږي، او دینداري هغه شی دی چې په هغه سره زړه خوشحالیږي. نو ولجمالها، نبي کریم علیه السلام د ټولنې انتخاب دی چې په ټولنه کې ګوري دغه شانو ته خلک ګوري. ولحسدها، دریم شی چې په ټولنه کې روان دی، خلک ښځه کوي، د یو چا ښځه غواړي، حسب دی ګوري. حسب په عربي ژبه کې وایي دې ته چې پلار و نیکه یې کارنامې کړي، که څه هم خانان نه وي. ولدینها، څلرم شی چې خلک یې په پای پای کې ورته ګوري دی نو دیندارۍ ته ګوري. الله دینداره دي که نه دي؟ ابو هریره صاحب ته رسول الله څه فرمایي؟ فاظفر بذات الدین طیبت یداک، لاسونه دې رب سپېره که، ته چې کله ښځه کوې دیندارۍ ته ګوره. انتخاب په دیندارۍ کې وسي. ولورو څه ضرورت دی؟ د دونه تکلفاتو څه ضرورت؟ حدیث شریف کې راځي چې النکاح نصف الایمان. انسان چې هر څومره بزرګ سي بزرګ سي بزرګ سي، چې نکاح یې نه کړي ایمان یې نیمه وي. چې کله یې نکاح وکړه فقد استکمل الایمان، اوس د دې سړي ایمان چې څه مکمل سو. نو یو طرف ته دي ځوانان ناز و نخرې نه کوي چې پلار و مور یې ستړي کړي دي، دې ته مرکه وایي، دې ته مرکه وایي. زموږ ځوانان خو هماغه دي داسې دربدره شول. زموږ د ځوانانو غلط انتخاب چې د مور پر غوږ یې دا وپکړي د مور چې د جنت حورنۍ نه کوم. دا دې خوار نه که ته خو ځان ته وګوره ته چې شي. زه همیشه تاسې ته وایم بیا که چیرې نکاح پر دین باندې برابره اوسي، ژوند د زندګي پر دین برابره اوسي، بیا د دې نکاح سم اولادونه سم راځي. زموږ د بزرګانو داسې عمل راغلی و، د کم سړي لور چې به پیغله سول او بیا به یې دا لور 6 میاشتې یا کال پر کور کښېنولې وه، د صرف د ولور په خاطر، صرف د خانۍ و د هنر و د کسب په خاطر باندې زموږ بزرګانو به د هغه کس د څا اوبه نه څښلې. ولې څه پېښه ده؟ دې کس لور پر کور یو کال کېږي چې پیغله یې کښېنولې ده، دا یې نه ورکوي. نو د دې کس د څا اوبه موږ نه څښو. څومره ورع. نو دا خامۍ دي، دا د دې ټولنې مریضۍ دي عزیزانو. وایي پزه مو پرې کېږي، دا پزه خو یې د الله په خاطر پرېږي. خلکو سرونه پرې کړه، خدای مو خوار نه کړه. افغانستان وګوره د وینو سره به یې وینو. سپین ږیرو څه اوس موږ پوښتنې کوو، دغه وبا ده، دغه مصیبت دی، ځکه چې داخل هم ظلم روان دی. دوی چې وایي ظلم دغه ته وایي ټک ټک یو څو پر دا سر وول، بس خالي دا ظلم دی.
دام ظلم دی اولادو سره جفا کول ځکه علماو لیکلي دي هغه خوندې هغه لوڼې چې پیغلا نیسي د پیغلتوب څخه وروسته چې څومره غلط نیتونه لري څومره غلط سوچونه او فکرونه کوي په دې ګناه کې پلار ورسره شریک نو لږ د الله په خاطر ورحمېږئ فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح تعليم الإسلام راديو